باندې وړاویږي څه ویل غواړي چې په دا جایز دي که نه دي جایز؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. کومه چې تاسو سوال وکړو دا خو ډېر افسوسناک دی او ډېره زیاته د افسوس خبره ده. شرعاً جایز او ناجایز نه هټ کر چې کوم ملک حالات دي پرون په اسلام آباد کې خودکش دماکه شوې ده، په وزیرستان کې چې کوم حالات دي، بنو کې چې کوم حالات دي، یو طرف ته زمونږ د ملک سپاهیان، زمونږ د ملک پولیس، زمونږ د ملک فوجیان، زمونږ د ملک نوجوانان هغه شهیدان کیږي، او دویم طرف ته چې کوم دی هغه د نوښار د کنټونمنټ بورډ والا یا د نوښار چې کومه انتظامیه ده هغه په دې باندې پیسې لګوي. نو دا انتهایی د افسوس خبره ده او انتهایی د شرم خبره ده. دوی له شرم پکار دی چې په داسې حالاتو کې داسې پروګرامونه کوي چې ملک کم طرف ته روان دی، ملک حالات کم طرف ته روان دي. په ملک یو غم دی، د غم یو فضا ده، او د غم په فضا کې چې کوم دی بیا ډمتوب کول، بیا دلته چې کوم دی لعنت او فحاشي خورول، د دې قطعا چې کوم دی لکه اجازت نشته دی، نه شرعاً اجازت شته دی، نه قانونا اجازت شته، نه اخلاقاً اجازت شته. دا صرف د خپلو پیسو دپاره، د خپلو مفادو دپاره، د یو څو ټکو دپاره چې هغې باندې خپلې پیسې وباسي او هغې دپاره چې کوم دی خپل ځان دپاره یو څیز د عوامو ته چې کوم دی لکه فحاشي په کار چې دلته نوښار کې سیلاب تیر شوی دی چې دغه پیسې د نوښار متاثرینو ته دلته چې کوم دی د هغوی دپاره رضایانو د بړستنو د هغوی ته ضرورتونه دي، یخني ده، د هغوی بچي دغسې ناستې دي، څه شته دی نه، په کار چې دغه پیسې هغوی په هغې کې خرج کړي، نه چې په دې کې چې کوم دی هغې په ډمتوب باندې په ډمانو باندې خرج کړي. جمعیت علما اسلام ضلع نوښار د دې شدید مذمت کوي. داسې پروګرامونو چې څوک ارینج کوي د هغې مذمت کوي، او د ملک حالاتو د تقاضې مطابق موږ دوی ته ووایو چې داسې پروګرامونه د دې اجازت نشته په دې وخت کې چې داسې اجازت دوی ورکړي او داسې پروګرامونه وکړي. په کار چې په خپله سرنو چې کوم په دې باندې سوچ وکړي او دا پروګرامونه په خپله باندې بند کړي. دا فلم لیکاله که اوس وجي ستاسو به څه موږ به د دې خاص جمعیت علما اسلام د ملک بر چې کوم د فحاشۍ خلاف دی، د ملک چې کوم دی د دې ملک په دې حالاتو کې د دې اجازت نشته، موږ به د دې خلاف چې کوم مشرانو ته هم وایو، د دې خلاف به چې کوم موږ اعلی حکام سره رابطه کوو چې داسې پروګرامونه دي په نوښار کې چې کوم دی هغه بند کړي شي.